دے مکہ صورت مؤمنین ذکر شو پاگے صورت مؤمنون کے دا فروج دا حفاظت ذکر چو والذین هم لفروجهم حافظون مومنان کامل آگری چی دا خپل شرمگاہون سکی حفاظت پدی صورت کے ہم دا شرمگاہون دا حفاظت آیاتنا اللہ تعالی نازل کری پدې کې د زنانا او د دواعی او د زنانا د پرهیز حکم دی خیال کراله مراشد النظر یو تفسیر دی دا مناسبت ذکر کړل دی چې سورته مؤمنین کې هم بیان د سره د حفظ د عورات دی او په سورته نور کې هم د پردې احکام دي خیال کراله د پردې احکام او بل مناسبت دا دی چې سورۃ نور کې هم بیان د اوامر او د نواهی او په دې صورت کې هم بیان د څه دی د اوامر او د نواهی د دې صورت فضیلت ذکر کړي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت دی صورت کے فرمائی علموا اولادکم سورۃ النور علموا اولادکم سورۃ النور خپل بچو ته سورۃ نور اجزا کوي کوشش وکړه دیکھے پدی صورت کے بیان د څه د عفت او د پردې دی ورپسې اللہ تعالی فرمائی سورۃ عظیم الشان سورت تے انزلنا چمون نازل کړي دے وفرضناها امون مقرر کړي دي احکام د دې احکام مونږه پرس کړي دي وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون داغه خیا دا احکام سدي داد الزانیه زناکار اخذ چې دا وزانی او زناکار سره چې دې پېلدو په درو سره وه کل واحد منهما هر یو د دینا په درو سره یو ہے 100 جلدتن سل دوره چې ثبوت پراغه او سلور گواهانو په شهیدی وکړه خیال کړه نه سزا سل دوره ورکول فعل چې دا صحیح شادي شوده نه او که شادي شوده نه بیا حکم څه دی رجم دې پګټو کې سنگسار وو چونکه د زنا دا جرم دا ډیر سنگین جرم دی د دې وجنا د دې د پر درې عذابونه دا په اسلام کې چدي په اسلام کې جایز شوی دي درې عذاب لامبه عذاب چې چلا آیا دا آیات رجم او آیات دغه نو راغله آیات د حد نو راغله کوشش وکړه نو لامبه جرم لامبه سزا سوا فآذوا واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم نپاغی کے حکم سدے فآذوهما نپسفلو بے وحالا او د صادرو چې کم دینو آکے پا لانڈیانو بے وحالا کوش بے دا لنبی سداوا بیا دویم چې کم دینو دغه دا حکم دراغر آگے کوش بے کنا دا جلد او دا تغریب و عامن راگے چې پا دیورو بے وحای او د یو کال شړونتیا به ولا ورکوي د یو کال شړونتیا به ورکوي او کچری سیب د سیب سره البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام دا حدیث دی البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام کچری نوجوان الک او جنۍ چې کوم نه بدکاری وکړه د دې لپاره سزا صد سل دوری دی او د یو کال شړونتیا خیال کړه او والسیب بالسیب جلد 100 والرجم او که سیب د سیب سره بدکاری وکړه یعنی شادي شوده د شادي شوده سره نو سل دوری دغه دا بیا سدي سل دوری دی او رجم دی سل دوری دی او رجم دی لمبای بوله سل دوری ورکړل شي بیا بس شي رجم نه لمبای حکم سو د ازوهما دویم حکم د سو د رجم سره د جلدنا یا د یوازې جلد د یوازې سو جلد دویم حکم دا دریم حکم بیا چې کم دینو هغه تغریب عامن ته منسوخ
په زمانه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې په اجماع سره تغریب عامین ته نس شو هغه ته نه منسوخ هغه فرمایل چې دا حکم سیاسي د دې ګناه د څه لپاره د ګناه د بندیز د لپاره دغه سیاسي حکم دغه شرعي حکم نو نو څه شه دي وس یا جلد میں اتین دي آیا سره رجم دي دا درې حکمونه دا د پاره د دې سزا دا په اسلام کې مقرر شوی نو الله تعالی فرمایي زناکار خزه چې دا او زناکار سره پجلدو او هيدي لرا کل واحد هر یو لرا 100 جلدتن پسلو درو سرا پسلو درو خیال کړه دلته کې زانیه مقدم کړی دا او زانی ورستو کړی او په مسالې د سکه د غلا کې حالته غل مخ کې کړی دی السارق والسارق تو فقطوا ايديهم وی پدې کې څه حکمت ته پوښې وکړه وی حکمت پکې دا ده چې غلا خو تعلق د ستر لري د جرأت سره د زړورتوب سره او جرأت پچا کې ډیری په نارینه کې ځکه حالت سارق مقدم کړي او دغه چې کم دی زنا دا د سره تعلق ساتي دا د شهوت سره تعلق ساتي پوښې وکړه او د شهوت محل سره هغه زانیه ده پوښې زنانه ډول ډالو کې پوښې وکړه جو سړی راوورځيږي پوښې وکړه شاباش نو دا خیال کړه لکه باعث ته جنا څوک جوړیږي دا زنانه جوړیږي کوشش وکړه ځکه دلته زانیه مقدم کړی دا ولا تاخذكم د دې وجنا مساله دا ده کړه چې زنانه با خوشبوئی نه لګي کما خوشبوئی چې هغه په لار کې دا غینه چې کم نه دغه کیږي ظاهريږي نه زنانه با دغه خوشبوئی بنه لګي په وخت څخه کې د بار را وتلو اگر که په پرده کې دغه دا بدا چې کار نه کوي چې هغه حسن ستا پردو نارینه او تخکار شي خوشو الحمدلله زمونږ دا وطن خو ډیر خده پدې کې خو پرده محفوظه ده کوشه بورخی دی او صادرونه دي دسه ملکونه دي چې وای کنه بورخېشتانه پکې صادرونه شته بلکې بربندې دي سره د پاندون او سره د پتانان او سره د لاسون او سره د خېټو کوشه پکې مثال د زناور د پوښې لکه د خرو پر توګونه شتا وای نه پوښې وکنه نه د قشان ځنی ملکونه داسې دي چې پر توګونه نه پوښې وکنه پر توګونه نه په خپل ملي دلی دي پوښې وکنه د جاز جنکې چې کنه چې په جاز کې کمه بڑھتی کیږي هغه به پر توګ نه غوندي څه چل بکای یو لانګي یا داسې لانګي چې هغه چې دا قدم اخلي نو دا ښکاری تر بره پوری پوښې وکړه دا چې کوم نه پکې ومشته ده پوښې وکړه نه دا اسلام دی چې اسلام د زنانه ته پرده ور کړی دا پوښې وکړه دا چې بهترین مذهب دی چې زنانه ته پرده ور کړی دا پوښې وکړه هغه ما سره د یو کمیونست خبرې شولې و دا خو ظلم دی چې نارینه د آزادي او خزه دي سي خزه د پابند یا د پر دغه د پر د پدې دي سي پرده دی وی پوښې وکړه نه دا ظلم نه دی د خدای بنده قمقله پوښې مې زنانه مثال د جوهر دی د قیمتي لال دی او قیمتي لال علم ایریته نه غورځي خاور ته نه غورځي داغه پڅ کې ساتي پروي مالونه کې پټ ساتي پوښې وکړه چې پدې باندې چرته دوړونه لګي پوښې وکړه پس لګي پوښ پایاتونه نه پويږي ښا دې ته بسوي دې ته عقلي دلایل وای پوښ پکا پس لګي بالکل دا خو تا ډیره ما یو کتاب لیکل کنه اسلام او سوشلیزم باندې ودا کتاب مال راکا دا زولم روستا او الته ته چاپ کوم پوښ پکا پاغه جبا کې چاپ کوم ما ولا ورک پاغه وفات شو د خدای شان دې نو ګورې چې سوچ ولا پوښ پکا خو کتاب چاپ نشو الله جل شانه فرمایي ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ودنني شتا سولرا رحم په دین د الله تعالی کې کله چې سزا ورکوي د مجرم خدتا یا مجرم سړی ته رحم به نه کوي په وخت د سزا کې خیال کړه لکه
دومره سسته دوره به نه وخی چې د دې څرمنې ته هم تکلیف ونه رسېږي ځکه دې ته چې جلد ویلی شي که نه پجلدو جلد څه ته وایي څرمنې ته چې کم از کم څرمن خو زخمي شي که نه داسې نه چې ته پې په دمه غونده کې کېدې پوه شوې که نه ګزار به ورکې خو چې دننه دغه ته کوز نه شي دغه ګزار غوښې ته کوز نه شي پوه شوې که نه چې غوښه یې متاثره نه شي نور څرمن وله ښه جوخته وکړه ورپسې شي د دې جلد په حکمت باندې پوه شولې که نه جلد ورته ځکه وایي چې څرمن له به یې تکلیف ورکړي مئة جلدة سل دوری ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ودين نشي تاسو لرا رحم په دین د الله تعالی کې ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما حاضر دي شي عذاب د دې دوړو ته طائفه من المؤمنين یو ډله د مؤمنانو نه د نظاره او د تماشې د پاره به مسلمانان څه کوي مسلمانان به څه کوي ابو ته حاضري پوه شي چې عبرت نه وایي څه نه وایي په افغانستان کې زما څومره خیال دی چې څومره زمانه طالبانو حکومت کړو صرف یو ځل کدو ځلې دغه کړی دی څه حد قایم کړی دی بس بیا چې کم دی نو خلق ویرېده بیا مجال شته چې چا چې کم دی نه بد عملي کړی وي خیال کې راغلی وليشهد عذابهما حاضر دي شي عذاب د دواړو ته طائفه من المؤمنين یو ډله د مؤمنانو الزانی لا ينكح الا زانیه زانی سړی به زنا نکاح بنه کوي الا زانیه مگر د زناکار خځې سره یا د مشرک خځې سره وزانیتو زناکار خځه لا ينكح د دې سره به نکاح نه کوي الا زانی مگر زناکار سړی او مشرک یا مشرک وحرم ذلك على المؤمنين او حرام دے دغه زنا په مؤمنانو باندې زنا په چا حرام دے په مؤمنانو باندې حرام و دې باندې طالبانو یو شوبه پیدا کیږي چې نکاح خود زناکار سره روا دي او الله تعالی فرمایي چې لا ينكحو نکاح بنه کوشش به خیال کراله نو د دې صدرې سلور جوابونه دي ښا یو جواب داد چې دا لا ينكحو دا خبر دې انشاء نه ده دا انشاء نه ده چې نکاح نه کیږي نکاح خو کیږي کوشش به کنه خو دا خبر دی یعنی د زناکار صفت دا دی چې د چا سره زنا کوي د زناکار خځې سره د عفیف خځې سره زنا نه کوي د چا سره زنا کوي د زناکار خځې سره پوه شوې آیا د مشرک سره نه دا یو ترجمه دا ده چې دا خبر دی دا انشاء نه ده پوه شوې او دویم جواب چې کم دی نه دا دی خیال کراله چې لاین کې هو په معنا د رغبت سره دی نکاح رغبت د دغه نه کوي کوشش به کنه رغبت نکاح نه کوي زناکار سره مگر د چا سره د زناکار سره رغبت نکاح د چا سره کوي د زناکار کوشش به آیا د مشرک سره او دارنګ زناکار خدا چدا اغم رغبت ته نکاح نه کوي مگر زناکار سړی تا آیا مشرک سړی تا کوشش به او حرم ذلك على المؤمنين حرام دې دغه نکاح په مؤمنانو باندې نه ذالک کی اشاره ستدا ده زنا ته چې حرام ده دغه زنا په چا باندې په مؤمنانو خیال کړه دا یو جواب حرم ذلك د ذالک اشاره ستدا دا زنا ته دا یو جواب دویم جواب دا دی چې ذالک دا نکاح د مشرک سره حرام دی حرم ذالک کی اشاره ستدا نکاح د مشرک ته چې نکاح د مشرک دا په مؤمنانو باندې څه دی حرام دو جوابونه شو خیال کړه او دریم جواب هغه دا دی چې نکاح سره د ځانې نه دا حرام دی خیال کړه دا په کوم وخت کې حرام دی دا نکاح سره د
سره د زانی نه حرام دی په هغه وخت کې چې د زنا دا فعل جاری ساتي د زنا دا فعل سو جاری ساتي نو دغه نکاح ولا څه دی دا حرام دی پوه شئ به کنه ها چې دغه نکاح دا فعل دی جاری ساتي نو دغه ولا بیا څه دی حرام دا د ذالکه کې درې احتمالات شو پوه شئ به کنه او پلاین کې هو کې پدې کې دغه دوه احتمالات شو چې د نکاح نه مراد رغبت ته نکاح ده آیا دا د شی دا څه ده دا د قبيله د انشاء نه دی ولکه دا څه ده د قبيله د خبر نه دی والذین يرمون المحصنات هغه کسان چې وشته کوي د پاکیزه او زنانو دا مخکنه حکم د سود حد زنا او دا حکم د حد قذف الله تعالی ذکر کوي چې اوسړه په خپل خځه باندې الزام وکي چې دا خځه خراب ده پوه شي به کنه نو داغه دغه او د سره گواهان نه نه دله بسور کیږي دله به سزا د حد قذف ور کیږي هغه څه دي اتیا دوری دي دا صاحب دا خاون به چکم دله به سزا ور کې دی شي د سو چې پاکه زنانه باندې د سو کې الزام وکي گواهان وسره نه او دې په الزام وکي او کنزل وته وکي نو دله به سزا د سو د اتیا او درو ور کیږي والذین کسان يرمون المحصنات چې وشته کوي د پاکه دو زنانه پس سره په کنزل سره ثم لم یاتوا باربعه شهدا بیا راتلونه کې په څلورو گواهانو سره پجلدوهم دیل سزا ور کوي چا دې خاوندانو لا 80 جلدتن اتیا دوره ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا او مقبل وې د دې لپاره گواهی همیشه یا دنیا کې سزا دادا چې اتیا دوره وي وخی او بل سزا دادا چې د دې شهیدی باندې قبل وي و اولئک دا کسان هم الفاسقون دا فاسقان دي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویستلا خیال کړه مگر چې توبه ویستلا توبه ویستلا د خپل جرم نه من بعد ذلك ورسو دغنا واصله خپل حال درست کو فإن الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخشش کوونکې مهربان دی دا و اولئک هم الفاسقون ها دا یو حکم شو د چا د پاره د دې د دې کنزل مال د پاره مگر د دې فسق نه بدی کله ودی چې توبه وباچ دا الا الذين استثناء ولد سنه د فاسقون د سنه د فاسقون دا مذهب د ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا استثناء شو د سنه د فاسقون او په مذهب د شافعی رحمت الله علیه باندې دا استثناء د سنه د شهادتن د لا تقبلوا لهم نه استثناء چې د دې شهیدی باندې قبل وای مگر چې توبه ویشتل نه بیا به شهیدی قبل وای دا د شافعی سے پنځ باندې دا الا الذين استثناء د سنه شولا د لا تقبلوا لهم شهادتن نشولا پوه شئ زمون پنځ باندې شهادت به کته توبه ویشتل کوونه ایستل شهیدی به نه قبلی شهیدی بده د کنزلمار سړی شهیدی به نه قبلی پوه شئ په شابه دا په کې مذهبي تحقیق ته پوه شئ په کنه چې د شافعي سے پنځ باندې الا سره استثناء د لا تقبلون وشوا او زموږ د امام سے پنځ باندې د فاسقون نه ده والذین يرمون ازواجهم هغه کسان چې وشته کوي د بیبيانو خپلو خیال کړه لکه یو سړی خپل بیبي باندې د جنا الزام وکړ د جنا الزام په وکړ پوه شئ په کنه گواهان شته دي داغه سزا الله تعالی ذکر کوي سزا د دې خاون او د دې خدای سزا یې صدا 15 قسمونه دي سړي 15 قسمونه به دا سړی کوي چې د رښتینې ما او دا خزه صدا دا دروغجن ده او 15 قسمونه به دا خزه کوي چې د رښتینې ما او دا سړی صدا دروغجن دي اګه د دروغجن ایمان په ما دي د خدای لعنت خیال کړه 15 چې کوم نه گواهی دا بسلیم کوي او 15 گواهی با دا ختم کوي
د سلور گواهانو په نسبت دا په ځای باندې دا سلور شهادتونه څه شو دا قائم مقام شو دا سلور شهادتونه خیال کرا لکه د دې په شان نزول کې فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کله دا آیاتونه نازل شو نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې هغه رئیس د انصار سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې هغه رئیس د انصار نبی علیہ السلام تراغه وی یا رسول الله دا آیاتونه حق دي دا د الله د کتاب آیاتونه دي او نبی علیہ السلام حیران شو چې دا سعد لا سوي کوښښ وکړ ولې دا د قران پاک آیاتونه نه دي وی شیبا زما یقین دی او زما دا ایمان دی چې دا الله تعالی آیاتونه ټول حق دي خو د دې تعجب غشته ما چې اوسړې دی او هغه خپل خدا ولیدل په بدکارۍ باندې ولیدل و دې بغرځي څلور گواهان بګوري خو شي به کړه دې به څلور گواهان ګوري ک گواهان بیا مونږ نو ښا او ک گواهان ونه مونږ نو خدا چې کم دې مجرمانه ده خیال کراله ځکه چې دې په گواهانو پسې ګرځي بیا خو به دې خپل خواهش پوره کړي او شي به نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې حقیقت هم دا ده چې خذبم قسمونه کوي او سړی بم څه کوي قسمونه خیال کراله دا خبره لاوي شویلا نو دا خبره لا شویم نو الا چا الزام چې کوم تر دې وخت پورې نو کړي په خذبه په دې کې د هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ داغه په کور کې دا واقعات شو خذا د سړی سره څه شولا بدنام شو هلال رضی الله تعالی عنہ راغه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله دغه څه قصه شوه دا خدمه چې کوم نه بد عملی کړی دا خیال کراله زما په شک او نه زما په یقین دی نبی علیہ السلام ورته دا آیاتونه واورول او شي بګه دا آیاتونه ورته واورول او وی بس دوه خبرې دي یا بچ کم دین استا خیال کراله نه دغه آیاتونه ورته واورول چې چا سره گواهان نوي دله بچ کم دین سزا ورکړي نو یا با حد قذف د حد قذف آیاتونه ورته واورول د حد قذف آیاتونه هغه وتواورول ویتا طالب اتیا ګوري سزا درکې خیال کراله هغه قسم په خدای دی یا رسول الله زریشتینه ما او ما دا الزام چې کړه ما درشتیا وکړه خیال کراله پدې کې دا آیاتونه خدای پاک نازل کړل دسو د لعان آیاتونه الله تعالی نازل کړل خیال کراله او نبی علیہ السلام اصحاب کرامو کې لعان چې کوم نه نسکو لعان پکې جاری کو خیال کړه او دغه څه واقعا دا د عویمر رضی الله تعالی عنہ په دغه کوم شیو د چا د عویمر رضی الله تعالی عنہ چې دغه په کور کې دا واقعا وشوله دغه بیبي د شریک ابن سحما سره بدنام شوله هغه په الزام وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم متدا آیاتونه د لعان واورول وی تاسو به لعان کوئ عویمر اسلمی رضی الله تعالی عنہ لعان وکړو خو خدای چې کم دین واکه اغا خیال کراله د خدای سره خپل قوم راغله او لعان کو نبی علیہ السلام ته وی چې ګوره دا سلورم لعان چې دی سلورم شهادت کدی وکړو نو پتا به د الله لعنت وی هغه لګوي ریدله پشا کېدله هغه خپل قوم ته وکتل وی ګوره پشان شي مونږ بنه شرمه پوه شي بکن نو هغه پنځم لعان هغه هم خیال کراله نو دا واقعا د دو صحابه په شان کې هغه راغلی دا یو د هلال ابن امیہ او بل چې کوم د عویمر اسلمی رضی الله تعالی عنہ تر دې چې کله داغه بچي وشو چې په خېټه باندې بچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وی چې ګوره کبا دا بچي پیدا شو
کده دې بچی داسې چې کم نه نو کې سرو لکه د عوامر اسلامي په شان دي دغه چې سرو لکه د عوامر اسلامي په شان دي چې مثال د سټه دي تاسو تسوای ها منګه هو د سټه وای ها دا ځینې خلک وته شاپېټه وای ها چې دا چې سرو چې خېټه غټه وا او سر ناریو نه بیا پوه شي چې دا څوک دی دا بچی د عوامر دی بچی د چا دی بیا دې دروغجن دی بیا دې څه دی دروغجن دی او دا بچی د عوامر دی او دا بچی ها تک تور پیدا شو ها لکه د جناکار په شانتي او غټه پندې وي سوي غټه پندې وي او تور شکل بیا پوه شي چې دا د شریک ابن سهما دی ها چې کله بچی پیدا شو د خزه او معلومات وکړو دا شریک په شانتي شکل د شریک په شانتي شکل او پندې وي پوه شي به کنه ها نبی علیہ السلام خبر شو وی فرمایل ها چې کچره دا آیاتونه نوې نازل شوه لکان علی ولها شان کدا آیاتونه نوې نازل شوه اوس به ما پدې ها پدې خدي به ما سره قائم کړو پدې به ما رجم قائم کړو سمم په قائم کړو رجم خو چون کې لعان شوه دې ها لعان شوه دې اوس په رجم نه جاری کی پوښښ دغه رجم خو سواری سلور گواهان غواړي کنه سلور گواهان خو نو راغلي ورپسې نه الله جل شانو فرمایي والذین يرمون ازواجهم ها هغه کسان چې وشته کوي د بیبيانو خپلو پس سره په بدکارۍ سره ولم یکن لهم شهدا نه دې لپاره گواهان الا انفسهم مگر صرف ځانون خپل سلور گواهان ور سره نه په شهادت احدهم شهید دیو کې یو د دینه اربع شهادات سلور گواهی پړمبای گواهی کې بسوي بالله زما د قسم په الله باندې انه لمن الصادقین دې درشتینو نه ده ها ځان ته برشتینه وو والخامسه په پنځم ځل باندې بده خیری وکي ښا اللعنت الله چې لعنت تعالی دی علی په دې خاون باندې ان کان من الکاذبین کې دې دروغجن وي خیال کړه دا خیری چې دی دا قائم مقام د څه شولې دا قائم مقام دا قائم مقام چې کوم دینه د حد شولې قائم مقام د حد قذف شو ويدروا عنها العذاب او دفع بکی د دینه عذاب لرا د عذاب نه مراد دوری دي په دې باندې خو په گواهان وین په دې باندې بسو دوری جاری کېدل ها په دې باندې به رجمو ها یا په دوری ها نه د دینه د پکې د دینه چې کم دینه څلرا دی عذاب لرا انت شهد اربع شهادات چې دا شهیدی وکي په څلورو شهیدو سره انه لمن الكاذبین چې دا خاون زما دروغجن دی څلور ځله بداوي چې زه خدای گواه کوم چې زما دا خاون څه دی دروغجن دی پوښې به والخامسه پنځمه شهیدی بدای ان غضب الله علیها عذاب د الله تعالی دی په دې باندې ان کان من الصادقین کدی رښتینه وی ها دا غضب الله علیها دا د دې لپاره قائم مقام د څه شو ها د رجم شو یا قائم مقام د څه شو د حد ولولا فضل الله علیکم کنه وی فضل د الله تعالی پتا سبحانه او رحمت تعالی تعالی ها کدا نه وی نه پتا سبحانه با ها عذاب راغله وان الله بشک الله تعالی تواب حکیم توبه قبلون کې د حکمت والا دی ها حکمت ان الذين جاءوا بالافك بشکا کسان د مخکې بیان د سو بیان د افک او د دروغ پوش او د پچا باندې په لعان باندې په ملاعنین باندې ها المتلاعنان لا يجتمعان ابدا ها د متلاعنین حکم سده وی چې لعان وکړي دی بیا همیشه نه جمع کیږي با خیال کړه د دې نکاح د میل نشه شو ختم شو ان الذين جاءوا بالابتداء مخکنه حکم د لعان ادا حکم د افک دی خیال کړه دې ته حدیث افک ویل شي افک د دروغ دعوی ته دا د دروغ الزام په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې شوی و او دا واقعا پشپغم د هجرت باندې چې کوم دینه شوی دا خو شی به ها غزوه بنی مستلق ها
چې هغه ته غزوه مریسیع ویل شي. غزوه مریسیع د دې غزا نه نبی علیہ السلام سره د خپلو اصحاب کرامو نه واپس راته. دا وګړه واقعا ده په اختصار سره به ذکر. دغه جهاد نه واپس راته مدینه منورې ته کله رانږدې شو. د نبی علیه السلام دستور بداو چې کله به ماخام نمخ کې نشو را رسیدلې بیا به شپه چې کم دینو په لار کې کوله. په لار کې به قافله ودروله او آرام به وکړو. بیا د سار په ټیم کې به واپس چې کم نه راته. نو د شپې د استراحت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سار په دې ټیم کې قافله کېنوله. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د سحر ټیمو او ماته چې کوم دنه د خېټه تکلیف پیدا شو. دغه زمانہ کې خوراکونه چې وو هغه ډېر کم. ځکه یو کجوره یا نیمه کجوره به مجاهد ته ملاوېدله او داغه نه به بول بار نه جوړېده. نو زما هغه بول چې کوم دنه هغه ډېر سخت شوی. ازما په دغه کې په بغه مبرز کې او په غزای د حاجت کې زما ډېر وخت تیر شو. ډېر وخت تیر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې قافله پاسوي. قافله چې پاسې دله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اوخ هغه چې کوم دینه پاسې ده او زماغه اوخي هغه چې کوم دینه پاساو. هغه زمانہ کې وی چون کې خوراک به زمو ډېر کم نه په اوخ باندې به پتم نه لګېدل چې را بنده په سور دیو کنه دی. خیال کې رااله. نو زما هغه اوخم چې کوم دینه پاساو او کی جاوه پاغه باندې پراته وا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د قافلې نه مدینه منورې ته را ورسید. دلته چې زه د خپل بهر نه فارغ شوم او راتلمانه زمانه هر چې کوم دینه غورځیدل او پاغه پسې زه واپس شوم. پاغه باندې چې کوم دینه وخت تیر شو چې زرالم قافله پاسې دلې وا او دا سوکم په میدان کې نو زه دغه شانته پاتې شوم. نو ما چې کوم دینه زه سم لاستم چیرې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم با زمانه ضرور خبريږي او یا په ما پسې څوک را لېږي زه یوازې نشم تللی. نه په میدان باندې دا پاتې شوله او اوده شوله. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې زه پوه شوی نه یم او په دغه حال کې صفوان ابن معطل سلمی رضی الله تعالی عنہ چې دا یو صحابي دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ورستو پاتې کړو چې تبا د چانه څوک ماشومان پاتې شوی یا د چانه سامان پاتې شوی تبا هغه چې کم دین راوړي نه دې را روان دي. او چې کله زما خواته راورسېد ما صرف کلمه د انا لله و انا الیه راجعون واوریدله چې دوی چې دا خود امهات المؤمنین پاتې شوی ده او دا دلته یوازې پاتې شوی ده. نو دا کلمه ویله اوخی چې کم دینه کیناو او ما ته اشاره وکړه چې اوخته خېږه. زه اوخته چې کم دینه وختلم او زه مدینه منورې ته راورسېدلم. دلته مدینه منوره کې منافقانو ته خبر وشو چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بیبي دا پاتې شوی دا په دې قافله کې او منافقانو دا ډنډوره وکړه چې دا په صلا باندې د حضرت صفوان رضی الله تعالی عنہ سره پاتې شوی دا. خیال کړه د بد عملي په اراده باندې الزام په مدینه منوره کې وکړو تر دې چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته معلومات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتها خپه شو چې دا خو زما په بیبي باندې الزام شوی دی. کور ته چې بد الله حبیب صلی الله علیه وسلم راته صرف سلام به واچو او نور تاسو مې نه کو چې تاسو څه تکلیف ته او ته ولی خپای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس صرف دا قدر تاسو کو چې السلام علیکم به وی او بیا به وی کیفتیکم. د سفر د وجنه زبی مار شیو ما په ما باندې ستبه او تکلیفونه شروع شیو. نزبا بهر چې کم دین واکه عمل شوم تلله او کور کې بچ کم دین ما ته تکلیف. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یو ځل کور تراغه ډیر پریشان دي. ما ته علم نشته دی چې په ما باندې الزام شوی دی.
ما د حاجت چې کوم دی نو په خېټه کې مې دغه راغې مروړ راغې زه د حاجت دپاره یو بوډۍ ته مې وویل چې ما سره بار حاجت ته لاړه شه. هغه زمانه کې په کورونو کې د بول بار انتظام نه و، خلق به سارا ته تللو. زه د حضرت مستح رضی الله تعالی عنہ د هغه د مور سره سارا ته روانه وم، هغې پسې او هغه چې کوم دی نه مخکې روانه وه. دغې د مستح رضی الله تعالی عنہ مور هغې ټکره وواله، چې ټکره یې وویلله وې تعیسه مستح خدای دې هلاک کا، خپل زوی ته خیرې وکړلې. نه عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما ورته وی دا ته ولې دا خیرې کې د څه جرم کړی دی؟ په دوه درې ځلې چې ټکر یې وواللې او خیرې یې وکړلې، آخر کې وویل چې ته پوه نه یې ساده دا تا باندې الزام شوی دی په مدینه منوره کې، منافقانو الزام کړی دی. چې کله عایشه رضی الله عنها پوه شوله او خبر شوله په جړا شوله، واپس را روانه شوله، بول و بار ختم شو او چې کور ته راله بیماری نورم سیوا شوله. او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه کور ته راځي او ډیر انتهایی خفه دی. د اصحاب کرامو نم تپوسونه کوي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس وکړو ودا الزام چې کم شوی دی په مدینه منوره کې ستا څه خیال دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې عایشه زما لور ده، ما ته د هغې پاکوالی معلوم دی، دا په دې باندې دروغ ویلی شوي دي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو وی ستا څه خیال دی؟ هغه ورته وی یا رسول الله ستا په لمن باندې الله چرم داغ نږدي، دا دروغ مشهور شوي دي. عایشه رضی الله عنها پاکه زنانه ده. د علی کرم الله وجهه نه تپوس وکړو وی ستا څه خیال دی؟ هغه وی یا رسول الله که په دې خپلې بیبي دې شکي زنانه ډېرې دي، ته هېڅ فکر مه کوه، الله به درله نورې درکړي. داسې مختلف تپوسونه د حضرت بریرې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو. دا وینځه وه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وی ستا څه خیال دی؟ هغې وی یا رسول الله ما ته علم دی چې دا عایشه رضی الله عنها ډېره پاکه ده، د دې څه جرم نشته دی. دا خو صرف دوره قدر جرم په دې کې دی چې کله اوړه واغږي نه کټوی کولاو پرېږدي، کټوی چې کوم دی نه کولاو پرېږدي، فتأتیه الداجن فتأکله، او بیزه راشي او چې کوم دی نه هغه اوړه چې کوم دی نه وخوري، هغه ګلي اوړه وخوري. دغه یو جرم دی، نور په دې کې ما جرم نه دی لیدلی. بهرحال دغه حالاتو د حضرت عایشه رضی الله عنها هغه ډیره پریشانه وه. وی یا رسول الله که ما ته اجازه دي چې زه د پلار کره لاړه شم او ما ته چې کوم دی نو دا ما ته ډېر تکلیف دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اجازت وکړو. یا ورځ یا نیمه دغه تېره شوې وه، په دې کې دا روغه رکو الله پاک نازله کړله. د عایشې رضی الله عنها په صفت کې دا آیتونه الله پاک نازل کړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیتونه د ځان سره راواغستل او راغې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کوټې په سر باندې تلاوت کو او حضرت ام رومان کور کې وه، عایشه رضی الله عنها په کور کې وه. چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدلو چې نبی علیه السلام راغی، کور ته راکوز شو او نبی علیه السلام احترام وکړو. بیا نبی علیه السلام کور کې کېناست او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عایشې ته وفرمیل وی عایشې د نبی علیه السلام احترام وکړه چې ستا په حق کې الله تعالی آیاتونه نازل کړي دي، ته د دې نبی علیه السلام احترام وکړه، د ده شکریه ادا کړه. نو عایشې رضی الله عنها وفرمیل وی زه د ده شکریه نه کوم، زه د الله شکر ادا کوم چې الله زما صفایي د عرش معلا نه نازله کړې ده. د دې پیغمبر علیه السلام خو په ما باندې شک راغلی و، لیکن زه د الله شکریه ادا کوم چې زما صفایي د اسمان نه رالیږلې ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته مبارکي ورکړله، حضرت ابوبکر صدیق ته، ام رومان ته او حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته.
او دا آیاتونه د خوشحالۍ الله پاک نازل کړل د صفای د عائشه رضی الله عنها دغه آیاتونو دا څه 12 آیاتونه دي چې دا د عائشه رضی الله عنها په صفت کې الله تعالی نازل کړی دي عائشه رضی الله عنها دا هغه بیبي ده د دې فضایل دادي چې دا لا نکاح شوی لا نه و پښپغم کال د ژوندۍ باندې د دې نکاح شوی او په نهم کال باندې دا واده شوی دا لا نکاح شوی نه و چې حضرت جبرئیل علیه السلام با د دې تصویر په کاغذ کې راوړو په کپړه کې به راوړو دغه تصویر به نبی علیه السلام ته خودلو چې دا ستا بیبي ده د دنیا هم او د آخرت هم او نه یو فضیلت خو دا ده چې د دې تصویر به حضرت جبرئیل علیه السلام راوړو په دغه وخت تصویرونه حرام نه و دویم فضیلت دا ده چې د نبی علیه السلام په نکاح کې څومره بډایګانې چې راغلي دي هغه به سوي اب نکاح شوی زنانه وي کونډې زنانه به وي او کومواري زنانه چې دا چې بې واده زنانه دا یو عایشه رضی الله تعالی عنها نور هر څومره بیبیانې چې د الله د حبیب وي هغه کونډې وي دریم فضیلت دا ده چې د نبی علیه السلام وفات شوی دی د دې په غېږ کې شوی دی نبی علیه السلام د دې په غېږ کې وفات شوی دی څلورم فضیلت دا ده چې د دې په کمره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شوی دی په مسجد نبوي کې او پنځم فضیلت دا ده چې چرې به وحی راتلله نو د عائشه رضی الله عنها په کمره کې به وحی راتلله خیال کړه او شپږم فضیلت دا ده چې د دې براءت الله تعالی د اسمان نه راولېګ د دې صفائی او اوم فضیلت دا ده چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه د ټولو مسلمانانو اول خلیفہ دی دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور ده او اتم فضیلت دا ده چې د دې سره الله تعالی د رزق حسن وعده کړی دا لکه ورستو آیاتونو کې دا براش او یو نهم فضیلت دا ده چې د یوسف علیه السلام براءت د یو ماشوم په ذریعہ باندې شو د مریم علیه السلام براءت اغم د یو ماشوم چې عیسی علیه السلام دغه په ذریعہ باندې شو او د عائشه رضی الله عنها براءت او صفائی دا د الله تعالی چې کوم دین په کلام سره او د قران پاک په ذریعہ سره هغه شوی دی نه دیتا ډیر فضیلتونه الله پاک چې کوم دین دا ور کړی دي نو فرمایي ان الذين بشکا کسان جاءوا بالافك چراتله وکړه په دروغ سره کوم کسانو چې دروغ راوړي د مدینه منورې ته چې هغه عبد الله ابن ابي او داغه ملګرو غصبتون دا یو ډله دا من کوم تاسو نه لا تاسبو تاسو ګمان مکوي په دغه دروغ باندې لا تاسبو شر لكم تاسو ګمان مکوي په دغه دروغ باندې خیال کړه لکه او شر لكم چې دا بدترین دي د پارستاسو خیال کړه لکه بل هو خیر لكم بلکې دا بهترین دي تاسو د پاره دغه تهمت تاسو د مسلمانان او صحابه کرام د ځان د پاره شر مګنئ دا د خیر ذریعہ ده ولې په دې سره د عائشه رضی الله عنها مرتبه نورم سیوا شوله لكل امرئ منهم د هر انسان د پاره دغه تهمت کوونکو نه مکتسبه سزا د عمل دا چې د کسب کړي د من الاسم د جرمنا د هر انسان تهمت کوونکو د پاره هغه سزا ده چې د کسب کړي دا والذي تولى كبره هغه کافر چې هغه برداشت کړي دي د غټ تهمت برداشت کړي دي منهم د دینه له عذاب عظیم د لپاره عذاب عظیم دي لولا سمعتموه ولی هر کله چې تاسو واورید د تهمت لرا ظن المؤمنون نغمان ولي ونکم مؤمنان والمؤمنات مؤمنان ظننا بانفسهم خيرا ولدي ګمانونه کو پزان باندې د خیر چې کله دا تهمت دی واورید ندی نیک ګمان ولي نه کو په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې دا زورنه ده پوښې به کوم چاته هغه اصحاب کرامو ته چاغي دوکه شوی دي او د منافقانو په چال کې راغلي دي وقالو ولي ونويل دي مؤمنانو منافقانو دوی ولي ونويل هذا افك مبين دا دروغ کار دي کم چې مؤمنان صادقانو
هغه خو به ویل چې دا دروغ دي خو مؤمنان منافقان چې وو هغه په دې نفاق باندې سو کله حسين بابا سيني كل عام ده بس ساجد شيخان إنا لله كنا بس تليفون بقول بس بقول جنازة الشيخ سيني بس ما تبيعوا ها شو طاب ساقات شو قال لي تليفون بس أنا بعمل مكافأة شراش جدنا شات نعم ها درجة بيكنا نعم ببرد من بعيد قال بعيد بداش هذا جمع على بعض بداش وش تليفون دون بعضهم لا بدي يصير قال على ليش أنا تراش لازم يبغى يصير بيت أمشي ما هو دل الجنازة كان هذه صحيح كيف شو او لولا اسمعتموه ولي حركه التاسو واوريدو ظن المؤمنون ولي غمانو نكو دي مؤمنانو دي مؤمنانو او دي نارینو او زنانو ولي د نیک ګمانه ونکاو او دا سه ولي ونویل چې دا خو ظاهر دروغ دي لولا جاءوا عليه ولراتلو نکل دي منافقان عليه په دې تهمت باندې باربعه شهدا پسلور گواهان سره فاذلم ياتوا بالشهداء کله چې دي گواهان رانوللو فاولئک عند الله هم الكاذبون دا کسان پنځ د الله تعالی باندې دروغجن دي چې گواهان سره نشته دي نو دا څه دي دروغجن دي ولولا فضل الله عليه کچتنوي فضل د الله تعالی پتا څونه او رحمت الله تعالی في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفزتم رسيدل بوتا ستا فيما أفزتم فآغا مسألة كي چتاسو داخل شوي پاغي كي عذاب عظيم پدي مسألة كي بپتاسو عذاب عظيم راغلو کچت دا الله فضل نوي او دا الله تعالی پتاسو له سزا درکولې په دنیا کې به در باندې عذاب راغلو دا خطاب چاته دي منافقان تلقونه پاغوخي چتاسو تلقونه چتاسو از دکول دغه تهمت تاسو نقل کاو دغه تهمت لره بالسنتکم په جبو خپل باندې وتقولون بافواهکم او تاسو ویل په خلوخ خپل باندې ما هغه تهمت ليس لكم به علم چتاسو لره علم نو پاغه باندې وتحسبونه حینا تاسو ګمان کو په دې تهمت باندې د معمولی وهو عند الله حالان کې دا تهمت شه دي پنځ د الله تعالی من عظیم دا ډېر لوی جرم دی ولولا سمعتم ولي چې کله تاسو اورید دې تهمت لرا یعنی لولا قلتم دا په واقع کې په قلتم باندې داخل دی ولي تاسو ونویل ما يكون لا مناسب ندی مونږ لرا ان نتکلم بهذا چې مونږ دا خبرې وکړو دا خبرې تاسو ولې ونه ویل چې مونږ دا چې مونږه په دې باندې تلفظ وکړو یعنی ما يكون لا مناسب ندی مونږ لرا چې مونږ تلفظ وکړو په دې تهمت سره سبحانك پاکی د تعالی را اے الله د هر عیب نه هاذا بهتان عظیم دا هو تهمت لوی دی دا هو ډېر لوی تهمت ولی چې پس د سید المرسلین د سید المرسلین په حرم باندې او داغه په بیبي باندې تهمت دی يعظكم الله وعز كي الله تعالى تاسوتا الله منی کوي تاسو لرا ان تعود لمثلی چې تاسو واپس شي مثل د دې تهمت ابدا همیشه تاسو الله منی کوي چې انده د پاره دا ګناونه کوي ان کنتم مؤمنین کچته تاسو ایمان والا ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ان الذين يحبون كم کسان چې محبت کوي د دې خبره سره ان تشيع الفاحشه چخور شي تهمت په الذين امنوا په ایمان والو کې لهم عذاب الیم دغه خلق ته لپاره عذاب الیم دی چې د دروغ تهمت خوري په دنیا عذاب الیم دی په دنیا او په آخرت کې والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم کچتنوي فضل د الله تعالی پتا سبحانه ورحمته او رحمت الله تعالی نو په عذاب عظیم باندې ټول گرفتار شو وان الله بشک الله تعالی رؤوف الرحیم ډیر مهربان او رحم کوونکی دی یا ایها الذين امنوا اي ایمان والو
لا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان ومن يتبع خطوات الشیطان چا چې اتباع وکړه د قدمونو د شیطان فانه يأمر بالفحشاء والمنکر بشک شیطان حکم کوي په قبیح اعمال سره او په بدو کارونو سره ولولا فضل الله علیکم کچتنه فضل الله تعالی پتا سمانی او رحمت الله تعالی ما زکا منکم من احد نبو پاک شوه تاسو نه یو کس ابدا همیشه دا خو پتا سو د الله رحم دې چې تاسو الله تعالی د زنا نه د بد عملینه سې محفوظ کړي خیال کړه کدا الله فضل پتا سو نه وي پتا سو کې به یو نو پاک شوه ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم کړ چې زما د لور په تهمت کې چا حصہ غسه ده ها زبردي سره خبرې نه ها نمستح رضی الله تعالی عنہ دا ابو بکر صدیق رضی الله عنہ د طرز یو هغه د عبد الله ابن ابي منافق سره په دې تهمت کې سو شریک شو بل پکې حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ شریک شو بل چې کندنه حمنه بنت جحش او دغه وا صحابیه وا هغه په دې تهمت کې حصہ اغسته خیال کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه قسم کړو حضرت مستح ته چې ته بدل سره چره احسان نکوم نو الله حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه منی کوي چې دا چې کم دین دا مکوا دا ته استاد ترز وی دی او صله رحمی ساتل سدي دا فرض دي ولا یاتلی قسمونه دین کوي الوسط ویل شي خیال کړه نه الونه ده ښا دا الیه ده الیه ناقص یایی ده قسم ته ویل شي خیال کړه لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه خوشي الا پاتې کې الیون ده پوښي به قسم دې نه کوي خاوندان د فضل دا څوک دې عادت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی وسعته خاوند د فضیلت او خاوند د پراخی چوم د دولت خاوند د ایمانی دولت خاوند او هم د مالی دولت خاوند دې قسم نه کوي ان یؤتو چې نبور کوي اول القربا خپلوانو ته ول مساکین او مسکینانو ته ول مهاجرین او مهاجرانو ته هغه کسان چې هجرت وکي فی سبیل الله فلا الله تعالی دا قسمونه دي نه کوي ان یؤتو منا الله یؤتو چې دی بخپل احسان نور کوي دلته لا پکې مقدر دی قسمونه دي نه کوي خاوندان د فضیلت د سنه د ورکړو کولونه خپلوانو ته مسکینانو ته مهاجرینو ته وليعفو دې معفو کی وليصفو درگذر دی وکي زبانی معافی دی هم کی او سو عملی معافی دی هم چې هغه ته صفحه ویل شي درگذر کوي الله الا تحبون ایستاتو خو خندا ان یغفر الله لكم چې بخشش وکي الله تعالی تاسو ته بخشش وکي الله تاسو ته هم دا څه وشولا چې کله د آیات کریمه نازل شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی اسمان طرف ته مخ وی بلا احب یا الله خوخه مې دا چې ما ته معافي وکړه بس هغه روټ ته څو کړلا ارور ته معافي وکړه او داغه سره ورکړه راکړه شروع والله غفور رحیم ان الذين كسان يرمون المحصنات چې وشته کوي د پاکیزه او زنانو الغافلات چې نه خبرې او ولي پس سره په تهمت سره المؤمنات هغه زنانه چې مؤمنان دي لعنو په دی باندې لعنت شوه دي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې په دې تهمت کوونکو باندې سره لعنت ته ولهم عذاب عظیم دې پر عذاب عظیم دی یوم پاغورت تشهد علیهم السنتهم چې شهادت پکې بدی باندې جب خپل و ایدیهم لا سنا وارجلهم خپل بما كانوا يعملون فاعمالوا ذی باندې دا اندامونه او په بنده باندې گواوی یوم ایذین یوفیهم الله فتغورت پورا باور کې الله تعالی دې مجرمانو ته دینهم ابدلی د دین الحق چې حق دین دی ويعلمون دوی بپوشي ان الله هو الحق المبين چې الله تعالی هغه حق او صحابه همیشه دی
او ظاهرون کې د احکام دي الخبيثات خبيث زنانه چې دي للخبيثين د پاره د خبيث نارینه ودي والخبيثون او خبيث نارینه چې دي للخبيثات دا د پاره د خبيث زنانه ودي خیال کراله کنه حدیث کې راځي الارواح جنود مجنده دا ارواح دا لخرې دي پوښې به کنه چې آلته دیو بل سره الفت کړي دلته به الفت کوي که آلته دیو بل نفرت پیدا شوی دلته بس کوي نفرت ها دا ارواحان الله تعالی چې کوم دي څه دي دا د یو بل سره جوړاو کړي دي والطيبات د پاکه زنانه چې دي لطيبین دا د پاره د پاکه نارینه ودي والطيبون او پاک نارینه چې دي لطيبات د پاره د پاکه زنانه ودي اولئک دا پاکان خلق دي مبرؤون دا پاک دي مما یقولون دا تهمتون چې خلق وای لهم مغفرت دې لپاره مغفرت دي دا هغه اتم فضیلت ته پوښې به کنه چې هغه فضیلت څه ده د مغفرت ته د پاره د عائشه رضی الله تعالی عنها او رزق کریم دی د پاره د چا د عائشه رضی الله تعالی عنها اصل حکم خو عام دی او نزول څه دی نزول خاص ته پچا کې په عائشه رضی الله تعالی عنها یا ایها الذين امنوا مخسلور احکام د عفت ذکر شو دا یو پنځم حکم دی د عفت چې دې ته حکم د استئذان ویل شي چې کله د چاکور ته ځي مخکې به اجازت غواړي عفت پدې کې دی چې اجازت بغواړي اله به کور ته داخلي خیال کړه یا ایها الذين امنوا اي ایمان والو لا تدخلوا بيوتا مداخله کې کورونو ته غیر بیوتکم چې تاسو کورونه نه دبل چا کورونه نه کور ته بدن نه ځي حتی تر دې پورې تستانسو چې تاسو اجازه وغواړئ وتسلموا علی اهلها سلام واچوي په اهل داغه باندې سلام په واچوي حدیث کې راځي کنه یو قاصد راغې او هغه وی الجو یا رسول الله الجو یا رسول الله پوښ وکړه دن درزم یا رسول الله پوښ وکړه نو دې کې دوه غلطۍ دا وکړلې دغه استاد یو غلطي دا وکړه چې د الجو رستو ویل پکارو او سلام مخیا چول پکارو اته سوې وی درسما یا رسول الله بیا ورسته وی السلام علیکم خیال کړه بل دا ولوج چې دی ولوج دا ټکه چې نه دی ولوج خو ویل شي حتی یل جل جمالو په سم الخياط په تکلیف سره داخله دلو ته ولوج ویل شي نزل ټکه دا ادخلوا پکارو څه پکارو نو الله تعالی حبیب ته فرمایل وی دا شوایا السلام علیکم ادخل یا رسول الله مخک سلام چوا پسې بیا سوایا ادخل یا رسول الله زدر تل شما او کنه شم درتل یا رسول الله ندی کې د علماو اختلاف ته څوک مخک به اجازه غواړي پسې به سلام اچي او څوک نه مخک به سلام واچي او وروسته بیا سو غواړي اجازه غواړي صحیح طریقه غوړه طریقه دا ده چې مخک سلام واچي او بیا وروسته داخل شي لکه د یو حدیث هم معلومیږي غالبا سعد بن عباده رضی الله عنه چې رئیس الانصار هغه درې ځله سلام په نبی علیہ السلام په دروازه باندې واچو چې جواب وترانه غي نو واپس روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال کړه کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس نبی علیہ السلام واپس روان شو چې سلام واچو هغه پس بیا راووتلو دروازه نه یا رسول الله تعالی او سلام چې پما چولې دې نه ما ورېدلې دې نو جواب دی ولې نه راکاو یا رسول الله ما وی چې ترا ته دعاګانې ډېرې وکي ترا ته وکي دغه سلام چول سړي دا خو دعا ده په شپه کنه ما وی چې ترا ته دعاګانې ډېرې وکي دا څه نو مطلب دا دی چې حتا تستانسو حتا چې تاسو اجازه غواړئ وتسلموا علی اهلها او تاسو سلام واچوي په اهل دغه باندې
دا یو صاحب وفات شوی دی دعا ورته وکړي چې الله ورته کامل مغفرت نصیب کړي او ډېر نیک انسان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين الله کامل مغفرت نصیب کړي تمام